أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين مخکې آیتونو کې تذکره وه د بعضې محرماتو چې الله بعضې حرام کړلي هغه څیزونه بعضې څیزونه داسې چې الله ته خلق منع کړلي او بعضې کارونه داسې دي چې الله د هغې حکم کړلی یا آیاتونو کې داسې وایي چې بحث پکې د هغه څیزونو چې الله په خلکو باندې په هغې باندې عمل کول واجب کړلي نو بعضې اوامر دي او بعضې نواهي دي نواهیو کې اولې شروع په نواهیو باندې وکړه اولنۍ خبره لا تشرکو بالله شیئا الله سره هیڅ شی مه شریکوئ خپل اولاد مه وژنئ فواحشو ته مه نږدې کیږئ قتل د نفس مه کوئ یتیمانانو مال ته مه نږدې کیږئ دارنګې مختلفې لارې دي د هغې لارو تابعداري مه کوئ اوامرو کې وې چې مور و پلار سره احسان کوئ دارنګې ناپ او تول چې کوئ نو په انصاف کوئ خبره چې کوئ نو په عدل او په انصاف او صحیح او ټیک خبره کوئ لوز چې کله وکئ نو د لوز پوره کوئ او بیا د قرآن کریم تابعداري کوئ په دې لاره باندې ځئ دا خبرې وې د موسی علیه السلام د کتاب تذکره یې وکړه الله وی موسی علیه السلام له مې کتاب ورکړی بس دې آیاتونو کې د قرآن کریم تذکره کوي د دې خلکو تذکره کوي الله وی کچرې کتاب په عربی ژبه کې نوی نازل شوی نو دې خلکو به بیا دا وی چې په دغې دوو ډلو باندې کتاب نازل شوی زمونږ نه مخکې او موږ هغې باندې پوهېدو نه موږ د هغې د درس و تدریس نه بلکل ناخبر وو نو که موږ له یو کتاب راکړی شوی وی نو موږ به د هغې نه ښه هدایت والو الله وایي ځه کتاب مې در ولیږو قرآن کریم دی ستا هغه خبره چې تاسو وی موږ د دغې نه ناخبره یو موږ له زمونږ په ژبه کې کتاب پکار دی نو هغه دله درکړی شو نو اوس پې عمل وکوئ نو عمل کله کوي نو غټ ظالم دی هغه سړی چې د الله په آیاتونو باندې د الله د آیاتونو نه اوړي او د دې تکذیب کوي الله وایي بدله به ورکوم دا خلک چې چل کوي ولې نه کوي عمل نه کوي دا خلک انتظار نه کوي مګر د دې چې دوی باندې الله ملائک راولیږي نو ملائک چې راشي نو بیا به صحیح نو بیا به دای چې عذاب به راځي خلکو خبره ونه منله عذاب به راځي د بعضې کله چې عذاب راشي او یو سړی وایي چې زه اوس ایمان راوړل غواړم نو بیا ایمان نه قبلیږي د هغې تذکره کوي ایمان کله قبلیږي کله نه قبلیږي د هغې تذکره به کوي دارنګې د دې خلکو د مختلف ډلو کېدو تذکره به کوي بیا څوک چې نیک عمل کوي نو الله وایي لس چنده وله ورکوم من جاء بالحسنة فله عشر امثالها او څوک چې بدي کوي نو هغه له هم اقا یو بدۍ باندې بدله ورکولی کېږي بیا د قرآن کریم تذکره د دین ابراهیمی تذکره چې هغه کلک په توحید باندې
مشرکانو نه نو. بیا تذکره د دې کې شی ورته ووایه ان صلاتي و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له. صورت ختمیږي په آخر کې بیا وی زما هر څه د الله دپاره. وهذا کتاب انزلناه مبارک، او دا کتاب دې نازل کړلی منګه مبارکون ډېر برکات دي پکې، ډېر خیر دی پکې. فتبعوه نو د دې تابعداري کوئ. واتقوا او د الله نه ویریږئ لعلکم ترحمون د پاره دی چې تاسو باندې رحم وشي. کتاب دې مبارک مبارک بنوي مبارک مبارک دے اللہ کتاب دے نو دے کے اللہ برکات اخو دی برکات پہ نازل کر لی. دارنگے نور چا باندې چې برکت شوی نو هغه ته مبارک وی، او برکت کون کے برکت ورکون کے هغه ته مبارک وی. نو مبارک الله دے. بعض خلق جب هم سوران اونت کی ناغه مبارک 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 شا، اگر مبارک شا نا مبارک شا مبارک اللہ. وہذا کتاب انزلناہ مبارکن، دارنگے کعبہ دا اغی بارکی وی مبارکن، مسیح حرام دے مبارک دے، اللہ پاکی ډیر برکات نازل کرلی. نورم گنو زینو کی رازی مبارکن برکت پاکی نازل شے دے. پیغمبر دے اغلم برکات ورکڑے شوی دی برکت پیش شوی دے. کلوی شپه د قدر دا ناغی کم ډیر برکت نازل شوی دے، ډیر خیر پاکی نازل شے دے. وہذا کتاب انزلناه مبارکن، او دا کتاب دے نازل کرلے منگا دے کتاب لرا مبارکن، دا کتاب مبارک دے ډیر خیر پاکی خودے شوی دے. فتبعوه نو دے تابعداری کوئی. برکت بمانا خیر. تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والدے اغزات چی داغا پلاس کی دے اختیار. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی برکت والدے اغزات اللہ دا پار راضی صفت بل چا پار نہ راضی. دیو جنا خلق چی کم خبر کئی د پلان کی پا برکت باندے نو دا پا دعاگانو کی نقل ندی، دیو جنا استعمالول خندی. بعضی علماء و طویلی چی دا مکروح دی، نو کفر نہ دے کہ سو کوئی دا پلان کی پا برکت باندے، لیکن مکروح کار دے نو مکروح کار نزان ساتل پکاری. دارنگی کل کلا خبر ہوشی اگر دا کار میں کاؤ نہ کے دو استا پا برکت باندے وشو، نو دل دگی استا برکت میں تب برکت ورکون کے نا تا بانی برکت شہر ہے تعالی اللہ خیر در کر لے نو دا خیر پا وجہ باندے دا کارو شو، ستا پا وجہ باندے دا کارو شو. دانا جی دب کے برکت چول لے، دب کے خیر چول لے، نا خیر بکی دن چول لے، اللہ والا خیر ور کر لے. ادا خلق منگ چی وایو ستا پا برکت باندے اللہ دی منگم داسی کی، نو تاسو خبر جی کی گئی نو دا داسی نا چی ستا برکت باندے تو برکت ورکے یا تب داغی پا وسیلہ پا برکتون باندے سوال کئی نا اگے خبر عام طور باندے دائی ستا پا وجہ باندے داس چلو شو. ستاسو زی ستاسو پا برکت بزم لارشم، ستاسو زی روانی جو ستا پا وجہ باندے بزم لارشم، آغا خبر ای دا آغا برکت بل برکت تا بوتل ندی پکار چی دین آغا برکت مراد دے. فتبعوه نو دے تابداری کوئی لعلکم ترحمون دا پار دی تاسو بانے رحموشی. ان تقولو دا دے دا پارا ان تقولو چی تاسو بیا داسی ہو نوائے انما انزل الكتاب علی طائفتین من قبلنا، یقینا نازل کرشے و کتاب علی طائفتین پا دو ڈلو بانے من قبلنا زمانگ نمک کے وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، و یقینا منگو داغی دا درس و تدریس نہ بالکل نا خبرہ
منګ نه خبرو منګ ته پته نه وه ان تقولو دې لپاره چې تاسو داسې ونه وایئ انما انزل الکتاب یقینا نازل کړی شوی کتاب علی طائفتین په دوه ډلو باندې دوه ډلې څوک یهودیان نصرانیان په هغې باندې نازل شوی یهودیان باندې نازل شوی تورات او نصرانیانو باندې نازل شوی انجیل دغه دوه ډلې یو یهودیان دي یو نصرانیان دي هغې باندې کتاب نازل شوی موږ سره کتاب نه و هغې سره دستور و موږ سره خو دستور نه و نو الله وایي هغه بانه مې ستاسو ختمه کړه ان تقولو دې دپاره چې تاسو داسې ونه وایئ انما انزل الکتاب یقینا کتاب نازل کړی شوی علی طائفتین په دې دوو ډلو باندې من قبلنا زموږ نه مخکې وان كنا عن دراستهم لغافلین او یقینا موږ وو د هغې د درس و تدریس نه بلکل ناخبر موږ به ژبه باندې هم نه پوهېدو نو هغه یو لوستلی هم نه شو په هغې باندې پوهېدو هم نه او تقولو یا داسې ونه وایئ لو انا انزل علینا الکتاب که چېرې موږ ته نازل کړی شوی وی کتاب په موږ باندې کتاب نازل شوی لکنا اهدا منهم نو موږ به ښه هدایت والو د دې نه که موږ باندې کتاب نازل شوی وی نو موږ به ښه هدایت والا وی خو موږ چې هدایت نه دی حاصل کړی نو دې وجې نه دی حاصل کړی چې موږ باندې کتاب نه دی نازل شوی نو الله فقط جاءکم بینة من ربکم نو یقینا راغی تاسو باندې واضح دلیل ستاسو رب د طرف نه وهدن هدایت دی او رحمت دی دا کتاب فقط جاءکم بینة من ربکم تاسو کومه خبره کوله چې لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اهدا منهم که موږ باندې کتاب نازل شوی وی موږ به د دې نه ښه هدایت والا وی موږ به د دې نه ښه منځګزار وی موږ به د دې نه ښه توحید والا وی موږ به په هر کار خیر کې د دې نه مخکې وی خو موږ چې مخکې نه شو تللی د هغې وجه دا ده چې موږ سره کتاب نشتی الله فقط جاءکم تاسو ته مې راولېږه ځه واضح دلیل دی قرآن کریم ستاسو رب د طرف نه وهدن او دا هدایت دی او رحمت دی فمن ازلمو نو څوک دی غټ ظالم ممن کذب بآیات الله چې هغه تکذیب کوي د الله د آیاتونو فمن ازلم نو څوک دی غټ ظالم د هغه چا نه کذب بآیات الله تکذیب وکړو د الله د آیاتونو وصدف عنها واغوښتو د هغې نه د الله د آیتونو نه واغوښتو هغې باندې عمل نه کوي تکذیب یې کړلی سنجزي الذین یصدفون عن آیاتنا خامخا بدله ورکوو هغه کسان چې اوړي زموږ د آیاتونو نه سوء العذاب د ناکاره عذاب چې تکذیب کوي د الله د آیاتونو او اوړي د الله د آیاتونو نه عمل پې نه کوي نو هغه به ناکاره عذاب ورکوو بد عذاب به ورکوو بما کانو یصدفون په سبب د دې چې دې اوښتل عادت یې دا اوښته هل ینظرون الا ان تاتیهم الملائکة دا خلق انتظار نه کوي مگر د دې خبرې تاتیهم الملائکة چې راشي په دې باندې ملائک او یاتی ربک او یا راشي رب ستا مطلب یاتی یا ربک امر ربک راشي حکم د رب ستا او یاتی بعض آیات ربک یا راشي بعضې نښې ستا د رب یوم یاتی بعض آیات ربک په هغه ورځ باندې چې را بشي بعضې نښې ستا د رب د عذاب نخې شروع شي نو لا ینفع نفسا ایمانها نو فایده به نه ورکوي یو نفس لا ایمان راوړل د هغې لم تکن آمنت من قبل چې ایمان یې نه یې راوړی د هغې نه مخکې ایمان نه دی راوړی دی وایي زه اوس ایمان راوړم نو دغه وخت کې ایمان فایده نه کوي او کسبت فی ایمانها خیرا یا یو سړی دا وایي ما له لږ مهلت راکړه چې زه کسب په دې ایمان کې د خیر وکم الله وایي چې مخکې کسب د خیر نه کړی کارونه د خیر نه کړي نو په دغه وخت کې بیا فایده نه کوي قل انتظروا ورته وایي انتظار کوئ انا منتظرون یقینا موږ هم د انتظار کوونکو نه یو یو مطلب دی کې دا یوم یاتی بعض آیات ربک درې خبرې راځي یو دی چې کله الله په یو قوم باندې عذاب را لیږي نو چې کله نښې د عذاب شروع شي بیا سړی ایمان راوړل غواړي توبه ویستل غواړي توبه نه قبلیږي مخکې توبې باس کې موږ ویلو سورت نساء کې هلته تیر شي
لیست التوبه قبولیت د توبې دا اصلي دپاره نشتی. نو دلته کې هم هغه ده ایمان راوړل یو سړی غواړي نو ایمان خو هر وخت کې قبلیږي لیکن په درې وختونو کې نه قبلیږي. یو څه دی یو چې کله په یو قوم باندې عذاب نازلیږي عذاب نښې پې شروع شي نو عذاب نښې شروع شوې دي اولې دی وایي زموږ ایمان راوړلی موږ توبه ده اوس زموږ دی اوس توبه وي. فرعون هغه چې کله دریاب راونیو اوبه پې یو ځای شوې چغې کړې آمنتو انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. دا چغې والے ورته وویلی شو الان وس وکنت من الکافرین ته خو د کافران نه وې ایمان نه قبلیږي داسې وخت کې عذاب راغی نو تو ایمان نه قبلیږي توبه نه قبلیږي. دویم کله چې سړی مري ملائک راشي د روح اخستو دپاره زنکدن شروع شي دی وایي په دغه وخت کې زه ایمان راوړم توبه وباسم دا توبه نه قبلیږي. دریم وایي کله چې نور د مغرب نه راوخیږي چې کله د مغرب نه نور راوخته واپس را روان شو نو بیا یو سړی وایي چې زه توبه وباسم زه ایمان راوړم نشي کولی دغه ایمان نه قبلیږي. اوس دلته هغه وایي هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکة او یاتی ربک دا خلک انتظار نه کوي مګر د دې خبرې چې راشي په دې باندې ملائک دې ته ملائک راشي د انذار دپاره راشي د عذاب دپاره راشي او یاتی ربک یا راشي حکم د رب ستا او یاتی بعض آیات ربک یا راشي بعضې نښې ستا د رب یوم یاتی بعض آیات ربک په هغه ورځ باندې چې رابشي بعضې نښې ستا د رب لا ينفع نفسا ایمانها نو فایده به نه ورکوي یو نفس لا ایمان راوړل د هغه لم تکن آمنت من قبل چې ایمان یې نه یې راوړی دې نه مخکې او کسبت فی ایمانها خیرا لا ينفع نفسا کسبها الخیر یو سړي لا فایده به نه ورکوي کسب د هغه د خیر چې کسب یې نه یې کړی مخکې په خپل ایمان کې د خیر قل انتظروا ورته وایه انتظار کوئ انا منتظرون یقینا زیم د انتظار کوونکو نه تاسو انتظار کوئ نو موږ هم انتظار کوو. ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا یقینا هغه کسان چې تس نس شو ډلې ډلې شو فرقوا دینهم او تس نسې کو خپل دین وکانوا شیعا او شو دوی ډلې ډلې مختلفې ډلې شوې یو خبر راواغسته بلبل راواغسته نو دا څه شو تس نس شو که نه نو تس نس کېدل نه دي پکار یو دی په دلیل باندې او یو دی په دلیل باندې چې هغه وایي ته ښه وی ستا دا هم صحیح ده دا بل هم صحیح ده لکه زموږ چې دا مذاهب دي مذاهبو والا څومره چې دي نو هغه وایي ته چې څه وی ته چې څه کوې نو دا هم د سنت مطابق دي دا هم ښه دي صحیح دي خبره زموږ په اولا غیر اولا کې ده کم یو بهتر دی او کم یو نابهتر دی خبر دقیقې ده دا نه دی چې دا یو جایز دی یو ناجایز دی جایز ناجایز کې نه دي که کم ځای کې ښکاري چې دا جایز او ناجایز خبره ده نه هغې سړي د علم کمی هغې ته هم کله وجوب هغه یا د حرمت خبره جایز ناجایز هغه هم اجتهادي هغه قطعي نه وي یو دا وایي جایز دی او دا ناجایز دی نه قطعي نه دی کم کې چې اختلاف دی. نو ان الذین فرقوا هغې ته ویلي اختلاف امتی رحمتون اختلاف زما د امت په دې کارونو کې دا سړی دا رحمت دی هر سړي ته یو لار میلاو شي دا اسانه ده جدا کوه دا بل اسانه ده هغه کوه لیکن
کله چې یو سړی په دغسې لار باندې روان شي چې کمې ته اسانی وي او دی د خپل ځانه کوي، د علم نه کوي، د دلیل نه کوي، نو دی بیا په دهریت پسې ورپسې شي، دی بیا د دین نه لاس وینځي. نه کم چې یو مسلک دی نو دې مسلک نه به بیا اوړې راوړي نه، په دقې مسلک باندې روان یا. کله چې یو سړی عالم دی هغه په دلیل باندې پوهه دی نو هغه ځان له د خلکو د فتنه کې د اچولو نه به ځان بچ ساتي، ځان له جدا یو عمل کوي نو کولی شي. خو دا نه چې داسې یو کار شروع کي چې خلک فتنه کې واچوي، خلک گمراه کی. نه خلک به فتنه کې نه اچوي، خلک به ډلې کې نه. ان الذين فرقوا دینهم وکانوا شیعا، دا هغه نور خلک دي چې دی پکې داسې تفریقه چې بالکل دغه جو اسلام دی دا بل اسلام نه دی. مخکې دور کې بعضې خلک راغلي خوارجو معتزلو، هغې څه بعضې خبرې داسې وکړې چې دا د اسلام نه بهر دی، دا خارج دی، نو هغه تس نس شو. ان الذين فرقوا دینهم وکانوا شیعا، یقینا هغه کسانو چې تس نس کړی دی دین خپل، وکانو شیعا او شوي دي مختلفې ډلې، شیعګان شي دي، شیعه هم ډلې ته وایي، دا مختلفې ډلې دي. نو دا مختلفه ډله ده، دا شیعه دی نو لست منهم فی شی وایي، نه یې ته د هغې نه په هېڅ شي کې ته هغه اختلاف کوونکی نه یي چې لګیا دي صحابو ته بد وایي، صحابو ته کنځل کوي او څه وایي وایي صحابه ټول مرتد شوي دي ما سوا د 5 نه. دا داسې خبرې کوي، نو ده به څوک مسلمان ووایي. وکانو شیعه نو دا مختلفې ډلې شوې چې دی د دین نه غوښتی دی، دی اوس لګیا صحابو ته کنځل کوي، صحابو ته بدرود وایي. لست منهم فی شی، نه ته د هغې نه په هېڅ کې. انما امرهم الله، یقینا معامله د دې الله ته سپارلی شوې ده. ثم ینبئهم، بیا به الله خبر ورکوي دي له مما کانوا یفعلون، په هغه څه باندې چې دوی خلکو کوم عمل کاو. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، چا چې راتللو کو په نیکۍ باندې د هغه دپاره 10 چندې د هغې نه. ومن جاء بالسیئات، او چا چې راتللو کړو په بدۍ باندې فلا یجزا، نو بدله به نه ورکولی کېږي د لا الا مثلها مګر په مثل د هغې باندې، په شان د هغې. وهم لا یظلمون، او دې باندې به هېڅ ظلم نه کېږي، هېڅ ظلم به نه کېږي دې باندې. کم څه چې د کړلي هم حقه پسې لیکلی کېږي، زیاتې نه لیکلی کېږي. ختم یې کړو، بس یې کړو، دې باندې بس کو بیا به وایو انشاءالله. وهذا کتاب انزلناه مبارک، او دا کتاب دې نازل کړلی موږ دې لره مبارکون، ډېر خیر ښودی شوی دی په دې کې. فاتبعوه، نو دې تابعداري کوئ. واتقوا، یریږئ د الله نه، ځان بچ کړئ د مخالفت نه. لعلکم ترحمون، باندې تاسو باندې رحم وشي. ان تقولوا، دې دپاره چې تاسو داسې ونه وایئ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، چې یقینا نازل کړی شوی کتاب په 2 ډلو باندې زموږ نه مخکې. وان کنا عن دراستهم لغافلین، یقینا موږ وو د درس و تدریس د دې نه بالکل ناخبره. او تقولوا، یا داسې ونه وایئ لو انا انزل علینا الکتاب، که چېرې نازل شوی موږ باندې کتاب، لکنا اهدا منهم، خامخا وی به موږ زیات هدایت واله د دې نه. فقد جاءکم بینة من ربکم، یقینا راغلی تاسو ته واضح دلیل ستاسو رب د طرف نه. وهدى، او هدایت او رحمت دی. فمن ازلم، نو څوک دی غټ ظالم دا اچانک کذب بآیات الله، چې تکذیب یې کړی د آیتونو د الله، وصدف عنها، او غوښتی د الله د آیتونو نه. سنجزي الذین یصدفون عن آیاتنا، خامخا بدله ورکوو هغه کسانو لره چې اوړي زموږ د آیتونو نه. سوء العذاب، ناکار عذاب، بما کانوا یصدفون، په سبب د دې چې دی اوړېده. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه، دا خلک انتظار نه کوي مګر د دې خبرې چې راشي دي ته ملائک. او یات یا ربک، یا راشي رب ستا، حکم د رب ستا. او یات یا بعض آیات ربک، یا راشي بعض آیاتونه ستا د رب، بعض نخې ستا د رب. یوم یاتی بعض آیات ربک،
پا ورځ باندې چې را بشي بعضې نښې ستا د رب لا ینفع نفسا ایمانها نو فایده به نه ورکوي یو نفس له ایمان راوړل د هغه لم تکن امنت من قبل چې ایمان یې نه یې راوړی د دې نه مخکې او کسبت فی ایمانها خیرا او فایده به نه ورکوي یو سړي له یو نفس له کسب د هغه د خیر چې کسب یې نه یې کړی په خپل ایمان کې د خیر قل انتظروا ورته وایه انتظار کوئ انا منتظرون یقینا یو منګه د انتظار کوونکو نه ان الذين فرقوا دینهم وکانوا شیعا یقینا کسان چې تسنسی کو دین خپل وکانوا شیعا او شو مختلف ډلې لست منهم فی شیء نه تداغین په هیڅ کې انما امرهم الی الله یقینا حکم د دې الله تسپارلی شوی دی ثم ینبئهم بیا به الله خبر ورکوي دی له بما کانوا یفعلون په سودا چې دي کوم عمل کاو من جاء بالحسنة فله عشر امثالها چا چې راتللو کو په نیکۍ باندې د هغه دپاره غوروالی د هغې د هغه دپاره لس چنده به یې د هغې نه ومن جاء بالسیئات او چا چې راتللو کو په بدۍ باندې فلا یجزا نو بدله به نه ورکولی کېږي الا مثلها مگر په مثل د هغې باندې وهم لا یظلمون او دې باندې به ظلم نه کېږي الله رب العزت موږ له قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي الله ذکر کې او شکر کې واستعمال ولا عذاب اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة صلى الله عليه وسلم